السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل خان افریدي نن د بلوچستان دوره کړې ده. بلوچستان کې ډېرې لوی جلسې ته خطاب کړی په شین کې. دغه دوران کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو سره ملاقاتونه کړي دي. هلته چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکن احتجاج دوران کې شهید شوی دی، دغه اهل خاني سره خاندان سره غمرازیم کړی ده، تعزیت هم کړی دی او هغوی سره ملاقات کړی دی. نن وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه اسلام آباد ته لاړو. هلته نه په کمرشل فلایټ کې عام جهاز کې د هغې ټکټ وي او خپل سټاف سره بلوچستان طرف ته روان شو. بلوچستان کې ایرپورټ باندې د هغې استقبال وشو. په بلوچستان کې یو خبره دا راغله چې ډي آی جي کویټه سره د هغې چې کومه مصافحه شوې د سوشل میډیا باندې، هغې ته ډېر زیات د خلکو پې فوکس دی او خلک پې خبرې کوي چې ډي آی جي د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا استقبال وکړو، ویلکم ورته وي او په خیر راغلی چې کوم ورته وي، نو وزیر اعلی ورته ووایي چې ما ته خو ویلکم کوي او زموږ کارکنان دلته تاسو ګرفتاروئ، زما دپاره د ټولو نه زیاته هم زما کارکن دی او کارکنانو سره داسې کار مونږ نه لیدل غواړو. ډي آی جي او د وزیر اعلی ترمنځ خوشګوار انداز کې دا ګیلې مانې شو، مصافحه وشوه. د دغې نه پس بیا وزیر اعلی مختلفو علاقو ته لاړو او بیا کارکنانو سره ملاقاتونه شوي دي او هغې نه پس په شین کې چې کومه د تحریک تحفظ عین پاکستان جلسه کېده نو هغې کې شرکت وکړو. د دغې جلسې یو اهمیت خو دا چې په موجوده حالاتو کې اختر نه پس فوري طور باندې د پاکستان تحریک انصاف کوم احتجاجي تحریک چې روجې د وجې نه اگر چې پروګرامونه کېدل خو هغه ګرموالی نو روجې ختمېدو سره چې روژه کې کم د دوی ترمنځ خبرې اترې شوي دي، کم حکومت د طرف نه، کم پاکستان تحریک انصاف د طرف نه، بیا پکې هغه چې تاسو ته مونږ خبرې کړې وې چې پکې مختلفې پارټۍ رامنځته شوي دي، جرګې پکې جوړې شوي دي او مذاکراتي ټیمونه جوړ شوي دي، ډایلاګ کمیټیانې جوړې شوي دي او د هغې نه پس فوري طور باندې نن د اختر په درېیمه ورځ باندې د غټ تحریک چې کوم هغه دوام هغې یو ځل بیا آغاز وشو. د بلوچستان نه وشو. بلوچستان کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان هغه شخړو سره مخامخ دي او مشکلاتو سره مخامخ دي او د دې نه علاوه بلوچستان دې ټایم کې په خبرو کې دی، بلوچستان کې ډېر زیات خلک لاپته دي او د تحریک تحفظ عین پاکستان چې کوم چیرمین دی عمران خان چې کوم نامینیټ کړی دی محمود خان اچکزی، د هغې تعلق هم د دغه صوبې سره دی. نو د دغې وجې نه دا نننۍ جلسه پاکستاني سیاست کې د اهمیت حامله وه. داسې حالاتو کې چې د نړۍ ټول چې کوم سیاسي صورتحال دی، جغرافیایي صورتحال دی، ایران اسرائیل جنگ، امریکي جنگ، هغې کې په سوشل میډیا باندې او د مقامي چې کوم فوکس دی په دغه جلسه کې په دغې باندې خبرې اترې وشوې. په حکومت باندې ډېر سخت تنقید وشو او دې باندې هم چې تېرو ورځو کې کوم د آرمي چیف د طرف نه شیعه علماو سره کومې خبرې اترې شوې وي، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په هغې باندې هم خبرې وکړي او د دې مذمت یې وکړو چې زموږ حکمرانان ټرمپ ته سلوټونه کوي او خپلو کارکنانو باندې، خپلو خلکو باندې ظلمونه کوي. به هر حال نن چې کومه جلسه وشوه دوره وه او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیاسي تحریک دی، تحریک تحفظ عین پاکستان تحت لاندې چې کوم د هغې اکټیویټي روانه وه نو هغې ته نن دوام ورکړی شو. راتلونکي ورځو کې به دا جلسې د تحریک تحفظ عین پاکستان په مختلفو ښارونو کې منعقد کیږي او نن ګڼ تعداد کې خلکو په شین کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان اچکزی د قیادت لاندې دغه جلسه کې شرکت کړی دی. په دې کې نور قیادت هم د مختلفو ځایونو نه چې کوم MNAs MPAs و هغه هم شرکت کړی دی او درنه جلسه یې په شین کې کړې.